बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समानुम डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी दे, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट। मां उम्मीद دی چې تاسو به ټول په خپل کورونو کې د خپلو خوږو سره د خپل ماشومانو سره په خیر خیریت یې. کرونا متعلق به تاسو اوس پورې ډیر زیات ویډیوز کتلی وي، ډیر زیات ټیکس میسجونه به تاسو ویلي. د ټي وي په هر چینل باندې د کرونا خبره کیږي چې کرونا څه ده، څنګه پیلاویږي، د دې نه څنګه سړی ځان بچ کولی شي. نن زه په خپل ویډیو میسج کې د WHO ګایډلاینز په روشنۍ کې د کرونا انفیکشن متعلق یو څو خبرې کول غواړم او کوشش کوم چې د خلکو په ذهنو کې یو څو غلط فهمیانې دي چې هغه زه لرې کړم. موږ ټول ته پته ده چې د کرونا نه بچ کېدو لپاره سیلف آیسولیشن، سوشل ډسټنسینګ، د ماسک استعمال، د خپل لاسونه بار بار وینځل ضروري دي. په داسې کې په ذهن کې خیال راځي چې آیا د کرونا بچ کېدو نورم طریقې شته او که نه. موږ سره مارکیټ کې په نمونیا او د انفلوئنزا نه بچ کېدو ډېر بهترین ویکسین موجود دی. عموماً خلک دا تپوس کوي چې آیا دا ویکسین لګولو سره زه د کرونا وایرس نه بچ کېدی شم او که نه. نو دې جواب دا دی چې بدقسمتۍ سره دا ویکسین خو نمونیا او انفلوئنزا بچ کېدو ډېره ښه طریقه ده، خو د کرونا وایرس نه د دې ویکسین نه بچ کېدل نشته. کرونا وایرس د بچ کېدو ویکسین باندې کافي زیات ریسرچ روان دی او امید دی چې په کال نیم کې بعد دا ویکسین په مارکیټ کې اویلیبل شي. او فلحال چې کوم موږ سره ویکسین موجود دی د دې نه دا کرونا انفیکشن بچاو ممکن نه دی. دویمه خبره، ګارلیک یا لحسن چې اردو کې ته وایي، پښتو کې ورته اوږه وایي، دا یو ښه خوراک آیټم دی او دې کې دا مختلف قسم انفیکشنز نه بچ کېدو خصوصیات شته، خو اوسه پورې دا ثبوت ملاو شوی نه دی چې دا اوږې خوړو سره ته د کرونا وایرس نه بچ کېدی شي. او دغسې د پیاز متعلق هم ده چې پیاز استعمال نه د کرونا نه بچ کولی شي او نه د دې نه تا ته شفا درکولی شي. شفا یې خدای درکوي، خو دا پیاز نه د دې بچاو ممکن نه دی. یو بل عام غلط فهمي ده که زه چې سړی د نیم تمنو اوبو سره او نمکین اوبو سره خپله پوزه بار بار وینځي نو شاید دې نه به دا د کرونا انفیکشن او زکام نه کېږي. نو دا خبره هم غلطه ده. یو بل عام یو سوچ دی چې آیا ډېر سخت موسم کې ډېر سخت یخني وي یا چې کله ډېر ګرمي وي د کرونا انفیکشن نه به زه بچ شم یا کرونا انفیکشن به نه کېږي. دا هم غلط فهمۍ باندې مبني دی. د کرونا وایرس اوسه پورې داسې معلومات نه شوي چې په ایکسټریم ټمپریچر باندې د رکاو شي یا د انفیکشن نه کوي. یو بله خبره چې عموماً خلک تپوس کوي چې کوم دا په هوټلو کې لګېدلي وي د هینډ ډرایر چې د خشک ګرمه هوا پرې راځي، خلک پرې لاس وچوي، یا د الټرا وایلیټ ډسانفیکشن لیمپي چې هغې روشنۍ کې عموماً جراثیم مړ کېږي. نو آیا د دې استعمال سره د لاسونه پاک کېدی شي او که نه شي پاک کېدی؟ نو دا هم غلطه ده. د دې هینډ ډرایر سره یا د الټرا وایلیټ ډسانفیکشن لیمپ سره لاسونه نه صفا کېږي. لاسونه صفا کولو بس یو طریقه ده چې الکول بیس سینیټایزر باندې خپل لاسونه صفا کوئ، او دویمه طریقه دا ده چې صابون سره وئ، چې څومره طریقه ده او خولې ده دا لاسونه به بار بار تاسو وینځئ او لاس به پاک کوئ. یو بل غلط فهمي چې پیدا شوې ده هغه دا ده چې شاید د کرونا وایرس د لوی عمر کسانو ته کېږي. نو دا هم غلطه ده. کرونا وایرس انفیکشن هر چا ته کېدی شي، چاهے هغه ماشوم دی، هغه ځوان دی، هغه بوډا دی، ښځه ده، سړی دی، آیا د کوم لک نه دی، د کوم ځای نه دی. کرونا انفیکشن نه څوک هم بچ نه دي. او دا ده چې چا عمر سې وایي یا چا د مخکې څه داسې بیماري لکه د سینې بیماري شوه، چا شوګر شو، زړه کمزوري شو، یا د بلې څه وجې نه بدن کمزوري وي، هغوی کې کرونا انفیکشن چې دی هغه لږ شدت کوي، هغه په سخته راځي او عموماً چې د کوم مرګونه کېږي دا هم په دې ګروپ کې کېږي. یو بله ډېره انتهایي اهمه او ډېره خبره چې سړی ونه یېرېدی هم شي چې آیا د کرونا انفیکشن چې دی دا د ماشي په چیچلو سره کېږي که نه شي کېدی. یو مریض د کرونا مریض دی او ماشي هغه وچیچلو او
یو بل داسې کس چې هغه ته کورونا نشته آیا نو د بل ته کورونا کېدی شي که نشي کېدی څنګه چې ملیریا کېږي څنګه چې ډینګي کېږي نو WHO مطابق اوس پورې چېرته هم دا ثبوت نه دی راغلی چې دا ماشي د چیچلو نه د کورونا انفیکشن د یو نه بل ته کېږي او نو اوس پورې د دې څه داسې ثبوت نه دی راغلی یو بله خبره چې ډېره عام بحث کېږي بلکې ټولو زیاته بحث کېږي موږ ډاکټران یې بحث پې کوو بهر نه پې کېږي چې آیا چېرته داسې څه ګولۍ شته انټي بکټیریل انټي وایرل چې هغه زه وخورم او زه د وایرس نه پې بچ شم د کورونا پې بچ شم یا زما په علاج وشي نو دا یاد لرئ چې اوسه پورې کافي زیات ریسرچ روان دی شروع شوی دی سټډیز پې کېږي اگر چې خلک د کلوروکوین ایزیترومایسین یا د ملیریا چې کومې ګولۍ دي یا د مرض عام انټي بایوټکس دي هغې مطابق خلک سوچ کوي چې آیا دا به د دې علاج راغی خو لا د دې علاج راغلی نه دی لا اوسه پورې چېرته هم ګایډلاینز کې دا نه دی راغلی چې کلوروکوین ایزیترومایسین د کورونا وایرس علاج دی او تاسو یې ورکوئ کېدای شي په ریسرچ باندې دا ثابته شي خو اوسه پورې حاضر وخت دا ټول ایکسپریمنټل ډرګز دي او په خپله دا ګولۍ چېرته هم استعمالول نه دي پکار ځکه د دې ګولو خپل سایډ افیکټس هم دي نو د الویز کوم مریض وي هغه لږ سیریس وي نورس خراب نه شي یو بله خبره چې هغه ډېره عام شوې ده د ترمل سکینر او د کورونا وایرس انفیکشن عموماً په ایرپورټس باندې یا نور ځایونو کې په ترمل سکینر باندې په ټنډه باندې هغه کېدي او که چېرته هغه ونه ښیي نو وایي د ټمپریچر نشته او بس ته پاکې خلک وایي چې بس په ترمل سکینر باندې زه کلیر شم نو زما ته کورونا نه دی کورونا نشي کېدی دا مې غلط فهمۍ ده ترمل سکینر د باډي ټمپریچر چیک کوي دا یو ترمامیټر دی الکترونیک ترمامیټر دی نو که ستا تبه وي خو دا به ستا چیک کي نو بیا به ستا ټیسټ کېږي چې آیا د تبه د کورونا وایرس انفیکشن نه دی که څه بل څه وجه نه دی او که چېرته د تبه نه وه او د ترمل سکینر ته کلیر کړي دا مطلب نه دی چې تا ته کورونا نشته دی دا شک کېدی شي چې تا ته کورونا شوې دی خو لا هغې تبه یا پیدا کړې نه ده او تا ته لا تبه شوې نه ده نو دې دپاره چې د چا په بهر نه څوک راځي هغه په ترمل سکینر باندې کلیر شي په هغوی باندې لازمه ده چې هغوی یو 2 هفتې ځان بیل کړي د نورو کسانو نه او خپل ځان وګوري چې آیا ما له تبه خو جوړېدی نه شي خدا نه خواسته که هغه ته تبه وشوې به هغه ټیسټ کېږي چې آیا دا تبه د کورونا وایرس انفیکشن ده که د بل څه له وجې نه ده نو دا یو غلطفهمۍ چې دی دا هم کلیر کول غواړي چې ترمل سکینر باندې که سړی کلیر شي دا مطلب نه دی چې زما ته کورونا انفیکشن نشته دی امید لرم چې زما د دې کوشش نه به او زما د دې ویډیو نه به ستاسو ذهن کې د کورونا متعلق چې سلیکټر که څه غلطفهمیانې وي هغه به ما لرې کړې وي او چې څنګه نور انفارمیشن راځي نور ډیټا راځي کوشش به کوم چې زه ستاسو سره هغه هم شیر کړم خو بیا هم درته وایم چې د کورونا وایرس چې دی د دې نه یېرېږئ مه د دې سره مقابله وکړئ دا څه معمولي شی دی خو که موږ یې خیال ونه کوو نو موږ ته غټېږي د دې نه ځان بچ کول صرف ځان بچ کول نه دي خپل خپلوان دي بچ کول دي ټوله معاشره بچ کول دي ټوله سوسایټي بچ کول دي نو دا یو داسې وبا راغلې ده چې په ښکاره کې خو ډېر وړوکی وایرس دی خو چې کله د دې نه ځان بچ نه کړې نو یې غټه وبا درته جوړېږي دعا به کوو چې الله دې موږ ټول په خپل امان کې وساتي ټول دنیا ته د دې آفت نظر خلاص کړي الله دې زموږ مهربان شي نگهبان مهربان شي ډېره مهرباني شکریه خدا حافظ